ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مهال یقینا په دې وخت کې چې اکثریتي تعلیمي ادارو د ځانه د پیسو مشینان جوړ کړي دي او خو خوځي خاندي جاړي داغ د په جامو پروزي نو پیسه او پیسه او پیسه. زه د منصور صاحب او د بلال مومن چې یو ډېر تکړه سوشل اکټیویسټ دی، خپل دلته کې ارګنایزیشن چلی، ورسره دل صاحب هم دی او نور ملګري چې کوم هغه سره دې ماشومانو ته به ښودنه کوي، نو هغوی ته زه خیرات تحسین پیش کوم چې زموږ د بچو دپاره انګلیش لینګویج ورسره چې کوم دی آی ټي چې دا نن سبا ته پی ایچ ډي وکړه ایم فل وکړه خو چې سکل در سره نی که نه نو ته هسې ابست دا ډیګري اخیستې ده. نو بیا د دوی دا مننه کوم چې موږ له ډېر عزت راکړه، زموږ په لاس افتتاح وکړله، صدر لال محمد صاحب هم راغلی و، سیکرټري رحیم باچا صاحب هم راغلی و او نور هم چې کوم ملګري راغلي ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه. او په داسې حالاتو کې دې ځوانانو له راتګ دوی ته صرف د حوصلې د داد ضرورت دی، نور دوی محنت کوي او د دې فتنې په دې دور کې چې ځوانان کوم طرف ته تللي دي او دوی لګیا دي د نورو ځوانانو فکر کوي. یعنې اکثریت ځوانان نن سبا په سوشل میډیا باندې تعلیم یافته جاهله پېژنې که نه چې دلیل او منطق ورسره دي نو کنځلې به شروع کي. نو زه هغوی ته د یو ویشتو په سلام پیش کوم خو راشئ او د دې خلکو نه قیاس والئ. ټولو مخکې به زه بلال صاحب سره خبرې اترې کوم. بلال صاحب مننه کوو چې تا نن کوشش زموږ بچو دپاره وکړو، چوټیانې دي او ما مخکې د دې یو پوسټ کتلی نو څه وایې کوم قسم ماشومان دلته راتلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اور الفان به لومبني ستاسو د لال محمد صاحب د رحیم باچا بی د استاد جي او د ټولو ملګرو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې موږ لم ټایم راکړل او یقینا د ماشومانو ستاسو په وجه باندې حوصله افزایي وشوله. د ابابیل ویلفیر فاونډیشن د سوري د لاندې دا یو پروګرام موږ جوړ کړی دی. تاسو ته ښه پته لګي سکولونو چوټیانې شولې او سټوډنټان زی بار چې کوم دی چې آیس نن سبا تاسو ته پته لګي د 7 8 او د 9 10 چې کوم دی ډېر سټوډنټس دي هغه چې کوم دی د آیسو شکار دي. نو مونږ وی دا سټوډنټس په مونږ راټول کو د سوري د لاندې چې د ماشومان ته چې کوم دی مونږ انګلیش لینګویج کیلیګرافي او د آی ټي یو بهترین پروګرام بل مونږ راوړی دی. کو دا چې تاسو د سټوډنټس دا بار کوي نو دې باندې ښه کافي خرچه راځي او دا به انشاءالله مونږ پرې اپکاسټ کوو. څه ټیم نه څه ټیمه پورې دلته چې اوس څوک راځي نو څنګه به راځي؟ ها بالکل د دې خو موږ سره یو پام دی لومبني به پام پیل کړي دا د 9 بجو نه واله 10 بجو پورې انشاءالله د دې دا کلاسز وي. منصور صاحب څه وایي تاسو؟ منصور صاحب یو سرکاري استاد دی او یقینا چې دا کوم موقع ورکړه دی ماشومانو ته بلال صاحب لا نو څه وایي؟ اول خو چې د راتلونکي څومره مېلمانه د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. بیا د بلال صاحب دی چې همیشه دپاره د دې اپروچ دا وي چې سټوډنټان په یو پوزټیو سایډ باندې روان شي او دی یو داسې پروګرامز کې سپورټ کړي چې هغه نن سبا ضرورت هم دی. نو څنګه چې دی موږ سره کوم ایم او یو ساين شو چې دی وی چې یاره دغه شان دی زموږ یو پروګرام دی مې چې هارورډ اکیډمي 400 دا تاسو په دغه پلیټ فارم کې څه قسم زموږ نه کېدی شي موږ به سپورټ درکو. خو اوس د ټول نه غټه خبره دا ده چې د دې پروګرام نه سټوډنټان فائدہ واخلي. څنګه چې دی خبره وکړه چې په فضولیاتو کې سټوډنټان نن سبا خپل ټایم تیروي نو په کار دا د سافټ سکلز د میټریک نه واخله تر د دې که د ایم فیل پورې ځي نو په ریسرچ بیس کې داسې په پروجیکټ وغیره کې د دې دغه کمپیوټر دغه انګلیش لینګویج چې دا په کار راځي. نو د ټول نه هم څیز دا دی چې د چا دپاره موږ دا پروګرام شروع کړی چې دغه خلک د دې نه فایده واخلي. ډېره زیاته مننه. تاسو بالکل راتلی شئ هارورډ اکیډمي سلمان شاه جي چرته کې لاړه. نو رحیم بچه څه به وایې دې ځوانانو دې کوشش ته په داسې وخت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې مخامخ ماشومان وینم دغه شانتې زما خپل بچي او یقینا چې زه ډېر خوشحاله شوم د ټول نه لومړنی خو زه خپل بچی برابرم دوی سره به دلته کې داخل کم او زما نه چې څونه سپورټ دوی غواړي زه به په دې ښه کار کې به دوی سره چې کوم دی موږ خپل سپورټ کوو انشاءالله. او د بلال صاحب د منصور جان صاحب یا د هغوی کوم نور ملګري زه وایم چې هغوی د چارسدې په دې عام ولس باندې دا یو رحم وکړو د الله تعالی چې کومې به دا وسیله شوله الله تعالی رحم دا وسیله شوله دا یو رحم وکړو ځکه چې زمونږ نن سبا ډېره ګرانې دور دی والدین چې کوم دی دا شیزونه افورډ کولی نه شي ډېر په ګرانه باندې نن سبا خلک چې کوم دی د کور هغه سیسټم نن سبا چلی نو د بچي تعلیم چې کوم دی بیا پرایویټ سیکشن کې بیا دا نور کورسونه وغیره دا ډېر ګران دي
لکه زه په خپله باندې مال بچهدار یم نو ماته دې ټول هر څه پته لګي. نو زه یم چې د 400 دپاره داسې ښکلا چې دوی راوړله الله دې وکړي چې دوی سره نور خلک هم په دې کې سنجیده شي او هغه هم د 400 د خلکو دپاره داسې وجودي. ما سره خو الفاظ نشته چې زه د دوی په څه قسم باندې شکریا ادا کړم، ځکه چې ما ته خپل بچی مخامخ ښکاري نو چې مثال خبره د بل بچي ته ګورو نو زما د خپل بچي هغه شکل پکې ماته راښکاره کېږي. نو زه وایم چېرې هر بچی د خدای پاک کامیابۍ طرف ته بوځي او د 400 خلکو له دې الله پاک داسې سوچ ورکړي لکه بلال ورور چې ورکړی دی یا زمونږ منصور جان صاحب دی یا دوی نور ملګري دي. او ما ته دا دونه پته نه وه چې لکه دا زما خو خپل دغه دا و چې زه راتلمه نو موږ یو اداره به یو انسټیټیوټ به د هغې به صرف افتتاح کړو. خو چې دلته کې بیا زه کله خبر شوم چېرې لکه دا خو داسې نه دي، دا خو فری اف کاسټ د 400 دی او ماشوم بچي ده چې کوم دی دوی لکه خپل سټرګل به کوي، خپله خواري به کوي، هغه سورسز دپاره به دوی سټرګل کوي، دوی به خواري کوي دا چې کوم دغه چلی. خو زما بچي ته به چې کوم دی فری اف کاسټ یو دغه کورسونه خولي کېږي، ډېر زیات خوشحاله یم او الله دې وکړي چې د دوی د خدای پاک کامیابي نصیب کړي، په هر قدم د خدای پاک دوی کامیاب کړي. په حیثیت د تاجر فیډریشن د مرکزي جنرال سیکرټري مونږ دوی سره په هر موقع باندې کلک ولاړو چې څه قسم خدمت رانه لږ مونږ به سره چې کوم دی ولاړو. ډېره زیاته مننه صدر صاحب وایي په دې موقع باندې تاسو ځوانان وینئ په دې ښاروازو په دې حالاتو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظیم. زه په دې موقع باندې صرف او صرف دومره ووایم چې زه د هارورډ اکیډمي 400 ملګرو ته ټول ټیم ته خراج تحسین پیش کوم او دعا ورته کوم چې خدای دې ته دا کار آسان کړي. یقینا دا ډېر لوی کار دی، دا ډېر لوی عظیم کار دی. خدای دې ته دا آسان کړي، خدای دې وله وس ورکړي، توفیق دې ورکړي. او موږ دا ملګري چې څومره دي زمونږ څوک اوري یا موږ چې کوم څوک زمونږ ملګري دي هغې ته موږ دا اپیل کوو چې دوی سره څه قسمه تعاون ستاسو وس کېږي هغه قسمه تعاون سره وکړئ. د دې نه علاوه بچي چې دا دوی کوم څه وایي بچي ستاسو روزګار دې وخت مخکې نشي تللی، تعلیم نشي کولی، مهرباني وکړئ راولئ دوی سره کښېنوئ، انشاءالله فایده به دوی ته وي او تاسو ته به فایده وي. خدای دې له خیر او برکت ورکړي. ډېره زیاته مننه. بچو خوشحاله یې؟ دې خو چې کوم دی ضلع شیخ آباد یم. ټیوشن له راغلي؟ او جی. دا شریف ده لکه ته کوم ځای؟ شیخ آباد یم. ټیوشن له راغلي؟ او جی. ته د کوم ځای یار؟ حسین احمد نوم مې دی او د ایسار ډېری یم او انګلیش لینګویج ته راغلي او د بلال صاحب ډېره شکریا ادا کوو او د ابابیل ویلفیر فاونډیشن چې موږ له په داسې ټایم کې یو داسې سکیل راوړله او د 400 سټوډنټ دپاره دا یو ښه شیز دی. نو خوشحاله یو. جی او جی تاسو بس وایي ښه کار دی که بالکل. ګرانو کتونکو زما لپاره ډېره زیاته د پار خبره چې لال محمد لال صاحب هم موجود دی، رحیم باچا هم موجود دی، نور هم ډېرې سترې خستې موجودې دي د ځوانانو له حوصله افزایۍ له داد له خراج تحسین له او د هغوی دغه کاوش چې کوم دی ابابیل کوم ارګنایزیشن دی او بیا بلال مومن چې کوم دی په داسې سوشل اکټیویټي کې خو هغه سپورټس وي ورسره دا تعلیمي مد کې چې کوم دی نو د 400 میدان یې وګټه چې دا یو چوټیانې نن لومبنۍ ورځ ده او ټول 400 والو ته اعلان وکړو چې د نښو نه واله تر 10 پورې ضروري نه چې نښو نه چې زیاتېږي نو هاورډ اکیډمي چې کومه ده هغوی به نور هم چې کوم دی ورکوي منصور جان صاحب. نو تاسو بالکل راتلی شئ. موږ یې سلیک کړو یو مینه راکړه نو زه خو هم ډېره زیاته مننه کوم او یو خبره درته کومه چې رښتیا وایې نو خلک وایي چې کور کې به دې ځای ني نه د خلکو په زړونو به راج کې او دا ټول مشران دلته کې ناست دي. د صدر صاحب سره موږ واړه رالوي شو په دې 400 تحصیل کې او داسې رحیم باچا دی داسې دا نور ملګري دي خو چې کوم شعوري خلک دي شور والا د ښه شعوري خلک دي د هغوی په زړونو کې ځان له څه ناڅه ځای پیدا کړی دی او هغوی نن موږ له دې عزت راکوي چې دا مشران موږ ته انتظار کوي خدای دې د دوی م عزت وکړي. دا صرف د دې دپاره ویم چې محنت کوئ ضایع نه ځي. دا مو وایه چې او تعلیم چې کوم دی دا یو هنر دی دا وکې او بیا خپل کار کوي. یو ټیم به داسې راشي چې به وایي چې یاره علب خان شیرپو شانتې به یو کس جوړ شي یو لس اته کسه به یې پېژني. یعنې موږ دې ماشومانو ته زه دا وایم چې موږ به ګیا خرڅوله موږ به کباړ اخسته موږ د ژوند اورې سختې تېرې کړي. داسې موقع نه وي چې موږ به 3 میاشتې چوټیانو کې به موږ د ایسکریمو ګاډۍ له ما دیکه ورکوله چې موږ ته چېرته کې د ټیوشن موقع راغلی ده. تاسو ته ډېر زبردست او فری کاست کې یعنې 1500 روپۍ
او 2001 مضمون اخلي. نو بلال صاحب ډیره زیاته مننه. یقینا زمونږ زړه هم دی وګټه. ګرانو کتونکو تاسو راتلی شئ او په دغه د مردان روډ باندې ډېر ښه ځای کې چې کوم دی نو دغه اکیډمي ده، د بجلی سهولت شته، بینچونه شته، ټیچران بورډونه شته، اکیډمي ده. هغه اکیډمي چې کوم دی تاسو ته مختص کړه او بلال صاحب سره په دې باندې لاسلیک کړی دی. تاسو بالکل راتلی شئ، خپل بچي راوستی شئ او ټیوشن کولی شئ.